ډیرو عزتمند و محترم مسلمانانو ورونو او خویندو، نن درته د یو نوي او خاص وظیفې سره حاضر یم. محترمو، دا وظیفه د دعا د قبولیت والا وظیفه ده. محترمو، چې څه قسم دعا تاسو غواړئ، څه قسم حاجت تاسو غواړئ، څه قسم مشکل دپاره تاسو دعا غواړئ، د څه دپاره هم، څه مقصد دپاره، د څه حاجت دپاره، د څه خواهش دپاره دعا غواړئ، نو الله جل شانه به دغه خامخا قبلوي. د دعا د قبلېدو والا خاص وظیفه ده. محترم، چې موږ او تاسو دا وظیفه وکړو، دا د قرآن پاک د قرآن عظیم د یو وړوکي شان صورت چې سوره اخلاص ورته ویلی کېږي، د هغې وظیفه ده. محترمو، نو چې موږ او تاسو دا په یقین او په توجه سره وکړو، نو الله جل شانه به زمونږ هر قسمه دعا قبلوي، هر قسمه حاجت په قبلوي، او هر قسمه مشکل به موږ ته اسانوي، مقصد به زمونږ پوره کوي، او زمونږ جایز خواهشات به خامخا پوره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو بروغ جوړ یې، په صحت با برابر یې. الله جل شانهم د دنیا او آخرت ټول خوشحالی نصیب کړه. محترمو، دا نننۍ وظیفه دا ډیره د دعا قبلېدو والا خصوصي وظیفه ده. محترمو، د قرآن پاک د آخري سپارې په آخري 10 سورتونو کې یو عظیم الشان صورت کې څوک دا صورت 3 ځله ووایي، یعنی 3 مرتبه، نو الله جل شانه ورته د یو قرآن پاک د تلاوت ثواب ورکوي. محترمو، ډیر زیات فضایل د دې صورت مبارکه راغلي دي. نو دا هغه صورت ته محترمو چې د فضیلتونو بے شمیره دلیلونه او حدیثونو کې روایات راغلي دي. نو محترمو، د دغه صورت مبارک وظیفه ده، او چې د دې وظیفې نه پس دا کومه طریقه باندې چې زه تاسو ته بیان کړم، تاسو څه قسمه دعا غواړئ، څه قسمه حاجت وي ستاسو، څه قسمه مقصد وي، څه قسمه مشکل وي ستاسو، او څه قسمه جایز خواهشات وي، هغې دپاره تاسو د دې وظیفې نه پس چې دعا وغواړئ، نو الله جل شانه به هغه دعا خامخا قبلوي. دا دعا د قبلېدو والا عمل او وظیفه ده. محترمو، ډیره اسانه ده، مختصر ده، څه ګران پکې څه شته هم نه دی، او وخت پې هم دومره نه لګي. او محترمو، دا په یقین او په توجه سره دا وظیفه کول غواړي چې زمونږ او ستاسو یقین پوخ په الله جل شانه، او الله جل شانه د خپل کلام په وجه باندې ډېر خلکو حاجتونه پوره کړي دي، مشکلات یې حل کړي دي، خواهشات یې ورله پوره کړي دي. محترم، مقاصدو کې ورته الله جل شانه کامیابی نصیب کړي ده. د ژوند هر موړ باندې هر حاجت ته تاسو ته محترمو، که د رزق حوالې سره ولی نه وي، د کاروبار حوالې سره ولی نه وي، نو محترمو هغه به الله جل شانه به تاسو له په هغې کې کامیابي درکوي. دا صورت ډیر کمالی صورت دی. محترمو، دا وظیفه هم ډیره ناشنا او عجیب شان وظیفه ده، ډیره خیران کن برکات و کمالات والا ثمرات والا ده. محترمو، تاسو دا وظیفه وکړئ، یو ځل په ژوند کې خامخا یو ځل وکړئ، او تاسو د دې ثمرات په خپله باندې وینئ. تاسو به حیران شئ چې د دې څومره برکات دي صورت. محترمو، راځو وظیفې طرف ته. وظیفه ډیره اسانه ده. د ورځې چې هر ټیم تاسو ته وخت میلاو شي، یا د شپې، محترمو، اول درود پاک ووایئ
چې څومره تاسو نه کېدی شي وایي 3 ځله کېدی شي 15 ځله کېدی شي 9 ځله کېدی شي 7 ځله کېدی شي 11 ځله 21 ځله کېدی شي درود پاک په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وایي بیا په توجه سره سوره اخلاص چې ورته وایي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اکبر تقریبا 15 سکند په لګي محترم سره د بسم الله بدا 1000 مرتبه وای 1000 مرتبه محترم کو څوک ځان مالدار ول غواړي د هغې د پارم دا وظیفه کولی شي څوک د قرض نه ځان خلاصول غواړي د هغې د پارم کولی شي او خصوصا د دعا قبلېدو لپاره ډېر عظیم الشان وظیفه ده نو محترمو دا وظیفه په خپله هم وکړئ او د نورو خویندورونو سره هم د ثواب په نیت باندې شیر کړئ محترمو د وظیفې نه وروسته به بیا درود پاک چې څو ځله تاسو ته مخکې ویلی وي هغسې به وروسته مو وایئ او بیا دعاګانې وغواړئ انشاءالله تعالی 100% به الله جل شانو ستاسو دعاګانې قبلوي هغه چې د هر قسمه زندګۍ د هر قسمه مو په هر موړ باندې د هر شي دپاره تاسو کړي وي محترمونو ثواب په نیت باندې نورو خویندورونو سره هم دا وظیفه شیر کړئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته